ډېر زیات خفه یم، ډېر زیات بې پیمانه یم، زیاتې مې کړې دي، ظلم انتها مې کړې ده. او زه دې خلکو ته وایم چې دې څه کوئ دا رشتې میشتې نو دې لوڼو نه لږ تپوس کوئ چې بیا موږ نه مجبوره کېږو داسې موږ ژوند نه تباه کېږي، موږ ژوند هم تباه شو د هغه لږ دا د کڼې بم څه ګڼې. مطلب دا که چېرې موږ د لور رشته کوو نو دا موږ ته اسلام هم اجازت راکوي او حق دی چېرې د بچی نه تپوس وکړمه د فلانې رشته راغلې ده ستا خوښه ده چې ستا رشته ورله ورکړمه او که نه. خو نه مونږ خلک دی بس ما درکړه که نه زوی هم که نه د دې څه حیثیت دی چې دا د دې حیثیت څه دی. اکثر په کورونو کې زموږ دغه خورکې دغه لوریانې سپکي مونږ یو هوښیارتیا بله کړې وه چې د مقتول نه موبایل هم اخیستی او باټوین ته اخیستی او ګاړی د دې دپاره چې یاره د شوکې رنګ یې ورکو چې په ما باندې څوک شک ونه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، نواز منګل یم او دا مهال زه موجود یم په تانه شیخ ملتون کې. یو ډیره افسوسناکه یو دردونکې واقعه مخې ته راغله چې یو زلمی د واده په درېیمه ورځ چې کوم دی درېیمه څلوره باندې وی چا چې دی بدعت یې سره قتل کړو. یو انټریس کیس و، دغه ځي کم مقتولین وو کم چې دا کور والو ډېر سخت خفه و. حقیقت خو دا دی چې خامخا به خفه و ځکه چې لا د ناوې هغه کمره به همغه شانتي هغه څیرې هغه ګلونه به هغه شان تازه وي، خو دا و چې کوم د کار سړی و هغه زلمی و هغه چا قتل کړو. د پولیس دپاره هم یو چیلنج و، یو انټریس کیس و چې هغه په 48 ګنټو کې پای ته ورسېدو ټریس شو او یو ډیر سخت کیس ټریس شو او هغې کې چې کوم دی د زموږ د ایس پی انویسټیګیشن مردان ثناء الله بیټني صاحب د هغې ټیم چې کوم دی په ساینسي تکنیکي طریقه کار باندې چې کوم دی هغه پای ته ورسولو. جان پرویز صاحب انویسټیګیشن انچارج انویسټیګیشن افیسر هم ورته ویلی شو. دې نه د دې په اړه باندې تفصیل اخلو. یو دردونکې واقعه مخې ته راغله چې یاره د واده په درېیمه څلورمه ورځ باندې یو زلمی چا قتل کړو او کوم هغه ملزم دی هغه هم ګیر شو. موږ به کوشش کولو چې کوم هغه لیډي اکیوز وه خو هغه چې کوم دی جیل ته جمع شوه، خو چې کوم هغه مین مرکزي ملزم دی هغه پکې دی. د وقوع باندې خبرې وکړئ. دا یو زنانه وه صفیه نومې په د 11/12 تاریخ باندې د خپل ترور زوی شیراز سره واده وشه او د واده په درېیمه شپه باندې هغه هلک بیا د بلې ترور زوی چې ساجد نومې دی هغه قتل کړ. اصل واقعه دا وه چې دا صفیه د دې شیراز مقتول د ترور لور وه او په ورکوټوالي 8 کاله مخکې دله ورکړې وه. د واده نه څه وخت مخکې د دې جینۍ د بلې ترور زوی د ملزم ساجد سره تعلق جوړ شو او دې جینۍ د دې واده نه انکار هم وکړو، خو مشرانو دا جینۍ د دې انکار باوجود ورکړه او دا واده وشو او د هغې په نتیجه کې د دې جینۍ په ایما باندې د ملزم ساجد دغه شیراز د واده په درېیمه شپه باندې ماسخوتن یو ته په موبایل باندې رنګ وکړو او چې رابار شو بیا ګنټه نیمې ورسره خبرې اترې وکړې او بیا یې ایشتې. د موقع نه چې کوم دی څو هول برآمد شو، څو ډزې ویشتې وو؟ د موقع نه یو خول برآمد شو، یو ډز ایشتی په دې سر باندې د هلک. دا چې کوم ملزم د مقتولین دي په خپلو کې رشته داران دي؟ دا جینۍ دا مقتول او دا ملزمه دا درې واړه د ترور زامن دي. پولیس ته څنګه پته ولګېده او دغه چې کوم دا مقتول دی دا ملزم و د دې راوغوښتو څنګه آن د سپاټ و دې قتل کړو؟ دا خو دې هلک ته رنګ یې وکړو، هغه بیا په ساینسي بنیادونو باندې چې موږ تفتیش وکړو نو د نمبر ټریس شو چې دې هلک ورته رنګ کړی او راوتی په دې بنیاد باندې. ملزم چې دی نو د یو ورځ کسټډي ده موږ سره د موږ انټاروګیټ کړ، د اعترافي جرم وکړو، د ده نه موږ د موقع نشاندهي هم کړې ده او هغه تماچه هم ترې برآمد کړې ده په کومه باندې چې ډز کړی دی او دغه شیراز مقتول یې قتل کړی دی. او بل د ملزم یو هوښیارتیا بله کړې وه چې د مقتول نه موبایل هم اخیستی او باټوین ته یې اخیستی او ګاړی د دې دپاره چې یاره د شوکې رنګ یې ورکو چې په ما باندې څوک شک ونه کړي. ټیک شو چې ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. عزتمندو د هغه ملزم دی چې بچی وي خلک مبارکي ورکړي چې خلکو ته الله تعالی زوی ورکړي او خوشحاله ډېر په تکلیفونو رالوي شي، شپې روڼې شي،
ډیر په تکلیف وو هغې کې چې کم دی نه ورځې ته ګوري نه شپې ته ګوري مور او پلار چې کم دی خپل کوشش کوي چې د دې بچي په ښه الفاظو کې په ښه طریقه کار کې پرورش وکړي او بیا د دې نه بله غټه خوشحالي کم وي چې کله د زوی په سر باندې دا څېره وتړي او بیا چې خپل خپلوان یا داسې ظالم راشي او هغه چې کم دی قتل کړي نو دا ډیر غټ غم او ډیر غټ دوک وي. څه نامه دی دا؟ ساجد. ساجد دا چې کم تا قتل کړو دا ستا خپل و؟ دا مې ترور زوی. ښه دا دې ولې قتل کړو؟ دا راته د جنۍ مې او خپله مې قتل کړو. خبره وکړه که نه پوره خبره سر نه وکړه که نه د واده نه پس مې دی بیا قتل کړو. څنګه دې قتل کړو؟ نو د خو ایله د واده دویمه درېیمه ورځ هم چې کوم دی د واده یې هفته هم نه وه پوره دې مو په بانه راوغوښتو رنګ مو ورته وکړو چې راشه تا پیسې درکړو نو چې هلته دی راغلو نو دی مو بیا قتل کړو. څنګه دې لکه په بانه راوغوښتو دا ستا ترور زوی و که نه واده کې ورسرې وې؟ وم ورسره واده کې. څېره به دې مور په سر کړي؟ څېره خو مې نه ده ور په سر کړې واده کې ورسره مبارکي خو به دې ورکړي که نه؟ د واده درېیمه څلورمه ورځ ونه او تا چې کوم دی هغه نیست و نابود ظلم مې کړی اوس پې خفه یم هغه ټایم پې بیا خفه وم چې دا ډېر زیاتې کړی دی ظلم دې کړی. څو ډزه دې ویشتو؟ یو ډز مې ویشتی. نو تا خو چې کوم دی بټوم وټوم دې وازه چې ته به زه به د دې مردان پولیس نه بچ شم. بټوه مې ترې اخیستې وه. څه دپاره دې ترې اخیستې وه؟ دغه دپاره چې زه به دې نه بچ شم. نو بیا څه خوب درتلو تاله؟ نه جي خوب مې نه دی کړی 2 شپې. نو لکه دونه څوک کوي چې اوس لکه دا دونه زیاتې مې کړی زه پې په خپله پښیمانه یم خفه یم ډېر زیات پې خفه یم. دې له خوشحالۍ له سوکالۍ خبرې چې په مور څه تېرېږي لیونی به لیونی شوی به هغه او ته روغ یې؟ نه جي لیونی. دا چې دې قتل کړو بیا چېرته لاړې؟ بیا هم رابطه وشوه دا چې کومه ده چې جینۍ پیما چې تا سره شریکه وه هغې سره رابطه وشوه بیا زه کور ته لاړم. مین وجه څه وجه وه؟ ګوره دا خو چې کوم دا مقتول دی دا خو د دې چې کوم دی د 8 کالو نه ناسته و رشتې شوي وه نو ښه نه وه. ګوره دا خو چې کوم دی د دې خپله رشته شوي وه ستا پکې کار څه و چې تا داسې حرکت کولو؟ د جینۍ نه وخوښه د جینۍ خپلې مور پلار ته مو وویل چې دا رشته زما نه ده خوښه ده خو مور پلار بیا مو نه منل دی یې واده کړ. نو تا د دونه حرکت ته جوړ څنګه شو چې تا د ویشتو پلین څنګه وکړو د ده؟ ډېر زیات خفه یم اوس چې داسې مې کړي دی. هغه د کور وران که اوس پې خفه یي؟ څوک دله رالو تاڼې له؟ نه دي څوک نه دی راغلی. څه ویل غواړې خلکو ته؟ خلکو ته دا وایم چې بس په چام ډزونه کې په ځناورمونه کې دا خو له انسان پې وروسته ډېر زیات خفه یي. تا څه دپاره ډز وکړو؟ چې دې مړ شي دې لپاره مې ډز کړو. چې دا مړ شي بیا به تا څه کولو؟ لکه څه سوچ دی چې دا مړ شي دې نه بعد به ته څه کوې بیا؟ بس بیا خو مې لا سوچ نه و. څنګه سوچ نه و؟ نه مخکې د سوچ و چې دا به مړ کومه اوس خو چې ته وایې چې زه سم یم اوس خو دلته د نه چې کم دی بیا سم موټیویشنل سپیکر د نه جوړ دی خلکو له نصیحت یې کوي هغه ټایم دی بیا سوچ نه و؟ غلطي رانه شوې ده. دا کار مار څه کولو؟ دیاړې مارم دیاړې مې کول. دیاړې مارو. عزتمندو دا هغه ملزم دی چې د دې دا خبرې هم تاسو واورېدې. هر ملزم چې کله د پولیس په دې وردی او په دې هتکړو کې الله تعالی یو ډېر غټ روب اچولی دی چې کله هم دغه د هتکړۍ چاله ورپورې کي نو هغه چې بیا کم دی وی زه خپېمانه یم د ډز کړی دی هغه خو یې قتل کړو یا یې شهید کړو خو دم چې کم دی په ژوندانه باندې ځان مړ کړو هغه خورکۍ هم چې کم دی په ژوندانې ځان مړ کړو ځکه چې دغه شان فیصلې کول چې د خپل ځان خپلې فیصلې چې کله ته خپل ځان ته پرېږدي نو دا ډېر غټ نقصان جوړوي د هغې دې خوشحالي دې په غمونو کې بدله کړه هغه مشرانو ته مونږ وایو که یارې که چېرې دا خبره دغه شاني دا موقف داسې وي چې دا جینۍ دا هلک نه و خوښ نو زمونږ د مشرانو یا زمونږ د خلکو دا یو ډېره غټه کمعقلي یا ناپوهي ورته ووایم چې ستاسو
رشته کوئ نو د اسلامي مطابق اسلام هم دا وایي چې یاره ته د لور نه تپوس وکړه چې ستا لور څه وایي. خو د لور نه موږ تپوس نه کوو. موږ خلک هم ډېر زیات ظالمان شوي یو. زموږ په زړه کې رحم نشته. هغه د خپرونه تاسو وکته، د ملزم خبرې هم تاسو واورېدې. د دې نه مخکې د هغې دغه کم مقتولین دي د هغې د کور دغه خپرونې هم نشر شوي. یو ډېر غټ خفګان او حقیقت خو دا دی چې موږ هم ډېر زیات کوشش وکړو چې یاره د معاشرې دپاره څه ناسه چې کم دی د اویرنس دغه پیغام تاسو له ضرور رسو او د خلکو ته هم وایو چې یاره تاسو نیوکې مه کوئ، ستاسو خپلې فیصلې چې کم دي په خپله مه کوئ. موږ به بیا هم عدالت ته بار بار گزارش کوو. بعضې روایت کې راځي چې یاره د قتل چې کم دی دا بیخي معاف کیږي نه، وسه د کڼې به هم څه ګڼې. مطلب دا چې که چېرې موږ د لور رشته کوو نو دا موږ ته اسلام هم اجازت راکوي او حق دی چېرې د بچی نه تپوس وکړم د فلانې رشته راغلې ده، ستا خوښه ده چې ستا رشته ورله ورکړم او که نه. خو نه، مونږ خلک دی بس ما درکړه که نه، زوی هم که نه، د دې څه حیثیت دی چې دا د دې حیثیت څه دی. اکثر په کورونو کې زموږ دغه خورکې دغه لوریانې سپکي مونږ وایو یاره د دې څه حیثیت دی، د نه به زه تپوس کوم، د نه د ده کار څه دی، بس ما درکړه که نه، زوی هم که نه. بیا څه کېږي، بیا د واده نه بعد هغه زموږ هغه خور هم خفه، هغه رور هم خفه، په خپلو کې وخت نشي تېرولی. صحیح ده، ده خو دا کم کار کړی دی، دا خو ده بد کړی دی، بلکل د انسانیت قتل کړی دی. خو که چېرې دغه شان رشتې که چېرې مونږ تپوس وکړو د لور نه چې یاره دا فلاني ته ستا رشته ورکوم، دا ستا خوښه ده، که هغه وایي چې او زما خوښه ده، نو کیدای شي چې دا ژوند د ډز په ځای بیا دغه دا خبره سمي طرف ته راشي.